کله چې یو مسلمان خرڅول او اخیستل یا قرض ورکول یا قرض چانه اخیستل دا خو په قرآن ثابت دی چې خرڅول هم شي کولی اخیستل هم شي کولی خو دې کې اهمه خبره چې کومه په صحیح حدیث یا حسن حدیث کې د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې هغه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى د الله نبی فرمایي الله دې په هغه انسان رحم وکړي چې هغه سمحا نرمي کوونکی ډېر نرم انساني چې په چا شی خرڅوي هم په نرمۍ سره خرڅوي چې د چا نه شی اخلي هم په نرمۍ باندې اخلي او چې د چا نه خپل قرض غواړي هم په نرمۍ باندې غواړي او په یو بل حدیث کې داسې الفاظ هم راغلي وَإِذَا قَضَى چې پردې قرض ادا کوي هم په نرمۍ ادا کوي دی حدیث کې د الله نبی اصلی بنیادی سبب د رحم د الله دا ګرځولې دی سمحه ځنې انسان داسې وي چې هغه چې کله چې شی خرڅوي نو ډېر تنګول کوي په خرڅولو کې ځنې انسان کې داسې یو مرض پکې چې تا نه څه شی اخلي دومره به دې تنګ کړي چې ته به وایې چې د سره مې پې دا شی خرڅ نه کړی په ده باندې خو دا خبره واوره کم یو انسان چې په سودا کې تنګول کوي دا د رب العالمین د خاص رحمت مستحق نه دی لګ یو چې دی مماکسه ده دا علما پوهېږي مماکسه دی ته وایي په سودا کې یو سړی وایي دا شی په 10 روپۍ درته وی ما له 5 روپۍ راکړه دا سنت عمل لري خو تنګول په خرڅولو او اخیستلو کې دا د نبی د سنتو خلاف عمل لري د دې د وجې نه که زړه دې داسې غواړي چې د دې رحمت د الله مستحق سبب جوړ شمه نن بازار ته لاړ شه او په خاص په دې نیت باندې د چا نه د 1 روپۍ شی واخله خو چې چیل چاړو سونه کې د الله د دې رحمت مستحق به جوړ شي خو دغه ځای کې محدثین یو دوه خبرې کوي او هغه مناسب دی چې هغې ته سوچ وکړی شي یو دا حدیث چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې وایي رحم الله الله دې پې رحم وکړي آیا دا دعا ده د الله د نبی او که دا اخبار دی د الله د نبی ده دواړه قولونه پکې علماو کړي د دعا معنا داسې ده چې رب العالمین ته زما او ستا پیغمبر لاس پورته کړي دي او تاسې دعا یې ورته کړې یا الله زه درته دا سوال کوم چې څوک په خرڅولو او اخیستلو کې نرمي کوي الله ته پې رحم وکړه خو یو خبره واوره هغه دا ده زما نبی چې کومه دعا د رب العالمین نه کړې ده هغه دعا خامخا قبوله شوې ده نو کله کله ځینې خلک چاته وایي بل چاته وایي ما ته دعا وکړه بل چاته دعاګانې دا مو وایه چې ما ته دعا وکړه هغه کارونه په ځان کې راوله چې د کمې کارونو د وجې نه ته د محمد صلی الله علیه وسلم د دعا مستحق ګرځېدل خو ځینې علما داسې وایي چې د حدیث معنا داسې ده چې دې حدیث کې د الله نبی خبر ورکړی دی او د دې تایید په یو بل حدیث کې راغلی د الله نبی فرمایي غفر الله لرجل کان پیمن کان قبلکم کان سمحا یو سړی په مخکې زمانه کې چې خرڅول اخیستل به چې کول نو نرمي به پکې کوله الله ورته د دې نرمۍ د کولو د وجې نه بخښنه وکړه او الله پې خپل رحم وکړه خو په دې حدیث نه داسې معلومیږي چې دا په یو ځل نیم باندې دا کار نه ادا کیږي د دې دعا مستحق ته په یو ځل نیم نه ګرځېږي بلکې دا عربی اصطلاح ده او دا علمي خبره ده اذا ټکې د عموم د اوقاتو دپاره راځي معنی یې داسې ده هر کله چې خرڅې هر کله چې شی اخلي تنګول مه کوله
چې ستا دا او سمحن په عربی کې دې ته د صفت مشبه صیغه وایي. معنا یې داسې ده چې دا صفت پتا کې همیشه دپاره پکې داسې نه چې یو ورځ دوه، همیشه دپاره داسې ځان نه داسې انسان جوړ کا چا باندې شیخ خرڅې مې تنګوه چې د چا نه شیخ دې مې تنګوه.